اوس برکتي ولې وه؟ ځکه چې قانون دا دی چې په کوم ځای کې دینی کارونه کیږي په هغه ځای کې برکت خامخا راځي. د دې وجې نه جومات کې ولې برکت دی؟ په حرم شریف کې برکت ولې سوا دی؟ قرآن کریم کې ولې برکت دی؟ دا ټول د دین چې دی نو شاخونه دي، د دین هغه احکام په دې کې پوره کیږي، نو ځکه په دې کې برکت دی. د دې وجې نه کوم کور کې چې دی نو دینی مشغله سوای تاسو اورېدلی دي آسمان والا ته چې دی نو هغه داسې ښکاري لکه څنګه چې ځمکې والا ته آسمان پړقېږي. نو خپلو کورونو کې موږ دینی مشغلې چې دی نو هغه جاری وساتو، قرآن کریم تلاوتونه، او بیا خصوصا د قرآن کریم دا درسونه چې کوم دي دا ډېر د خیر ذریعه ده، ډېر د خیر سبب دی. چې په کوم کور کې مدایي نو حدیث کې راځي چې فرشتې د هغې نه ګیر چاپېره کېږي او د الله رحمت هغې ته چې نو متوجه کېږي. نن زموږ په کورونو کې ولې رحمت نشته؟ برکت ولې نشته دی؟ ځکه چې د برکت د ختمولو چې کوم اسباب دي هغه موجود دي، تصویران په هر ځای باندې لګېدلي دي، خو د رحمت د حاصلولو چې کوم اسباب دي هغه نشته دی. نو د دې وجې نه کورونه چې دی نو هغه د رحمت او د برکت نه خالي دي.